السلام علیکم. اسیف بھائی ډیره مننه مهرباني. موږ سپیشلی د انور وزیر صاحب ډاکټر انور وزیر صاحب د کاشف صاحب او سپیشلی د غزن موږ سره ډیره منډه تړوله. موږ د انتظامی نه ډیر مطمئن یو د قاضي میډیکل کمپلیکس نوشیره. دا موږ سره په د ایمرجنسي کې ډیره زیاته منډه وواله. الله دې دوی قدر وکړي. هلکان ډیر زخمیان او دوی موږ سره بر وخت طبي امداد او هر څه خپل فیسیلیټیټ کړي موږ ته هلکان. الله دې قدر وکړي. ډیره مننه ملګرو. موږ د ریسکیو 1122 هم ډیره شکریا ادا کوو چې په وخت راورسېده او ډیر ښه ریسکیو. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. مهرباني جی چیرمن صاحب هم شکریا ادا کوو. موږ هم ادا کوو. تاسو دې حوالې سره څه وایئ چې کوم مریضان راغلي وو تاسو او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ډیر مشکور یو چې تاسو موږ ته داسې څه مسلې موږ ته بیا هایلایټ کړئ. او چونکې نن د هفتې ورځ زموږ چوټي خو زه اکثر هفتې په ورځ راځم او موږ ناستو چې پته ولای چې دلته پیرپایي کې داسې یو حادثه وشوه، لنټر را پرېوتو. نو زموږ ډاکټران چې کوم نن او پی ډي زموږ پوره کوله وه، هفتې په ورځ زموږ پی ډي مې او کیژوالټي زموږ دغه پوره شته کار باندې دغه. نو دا پیشنټ چې کوم رالل نو دا موږ ټول بغیر څه وخت ضایع کېدو د دوی ایگزامینیشن وشو، د دوی انویسټیګیشن وشو، ایکس رې وشوې او په وخت سره دوی چې کوم دی دوی ته هغه فرست ایډ میلاو شو. او دا د الله ډېر شکر دی او الله په دوی فضل کړی دی چې دوی ته داسې سیریس انجري چاته نشته دی، داسې معمولي زخمی دي. انشاءالله دا به زر ټیک شي او موږ ځان سره څه فارغ شو، څه مې ابزرویشن کې ساتلی دي او انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې نوشیره عوامو ته موږ دلته په نوشیره کې فیسیلیټي. ډېره مننه جی زموږ پیرپایي کې دا حادثه راغلې وه او دا یې ډېر ښایسته ټریټمنټ شو. د خپلو عوامو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د دې کریډټ ورکوم زموږ هسپتال سټاف له ایچ ډي صاحب، ایم ډي صاحب، زموږ ډي ایم ایس چې څونه دي، زموږ لاندې څونه سټاف دی، نرسنګ سټاف دی. نو کریډټ هغوی ته ځي ځکه چې داسې یو ایمرجنسي حالت راشي او هغوی کې مریضان 10 یا 15 یا انوالو وي نو ډیفینټلی هغه یو کیر غواړي او د ډېر ښه طریقې سره هینډل کړه. بل دویمه زه د پیشنټ سره چې کوم اټینډنټس راغلي وو د هغوی هم شکریا ادا کوم. ځکه چې هغه پیشنټ سره څوک راغلي وي هغوی باندې ایمرجنسي وي خو هغوی هم چې د صبر نه کار واخلي او خپل د هسپتال سټاف سره لږ غونتې هغوی سره لږ کوپریشن وکړي نو د هغوی فیسیلیټیشن ښه شي. او دا قاضي هسپتال دی دا الحمدلله یو ښه فیسیلیټي ده د ټول نوښار دپاره، د بهر نه هم دې ته څوک راځي. نو کوشش زموږ دا دی انشاءالله چې پیشنټ فیسیلیټیشن باندې کار وشي او دلته چې کوم مریض هم راشي نو هغه دونه ښه طریقې سره مینج شي چې هغه ته څه مسله نه وي. السلام علیکم. بس زموږ خو دا کوشش دی چې ایمرجنسي کې څومره زیات نه زیات ایکسټینشن وکړو ځکه چې دا هسپتال 2001 کې جوړو او هغه مطابق سره هغه لحاظ سره دې مطابق چې کوم شوی نو هغه لحاظ سره کافي وو. خو اوس دا 2023 لحاظ سره دا ناکافي دی. نو موږ په دې کې انشاءالله ایمرجنسي کې نور هم چینجز راولو. دې نه پس چې انشاءالله کم از کم 2-3 میاشتې پس به ایمرجنسي ډپارټمنټ موږ نور هم ایکسټینډ کړو انشاءالله. تھینک یو. ډېره مننه ملګرو. دې کې زه د خپل کلیوال غزن هم ډېره شکریا ادا کوم چې هغه یو ډېره غزن پکې هم ډېره منډه ووله، موږ سره یو ځای راغلی دی تر اوسه پورې دلته کې دی او ډېره منډه یې ووله. الله دې ښه ته وباد لري.